دغه ځای ته چې رالي نو قبلې ته به مخ کړي او نیت به وکړي چې الله د عمرې سعی کومه تی ما ته آسانه که او زما د اړخې قبوله که او دواړه لاسونه به د دعا په شکل کې اوچت کې داسې او مخامخ د بیت الله شریف صحیح ښکاري ټوله نه ښکاري هغې ته به ګوري او اول به دا دعا وکړي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير درې ځله به دا کلمه ووایي او بیا به دعاګانې ووایي دا هم د دعاګانو د قبلېدو یو اهم موقع او یو اهم ځای دی د هر چا خوښه ده 15 منټۍ 10 منټۍ 20 منټۍ دعاګانې به وغواړي او بیا به د صفا د طرفه داسې به روان شي په برنډه کې یو اړخ ته هم برنډه ده بل اړخ ته هم برنډه ده دې اړخ باندې خلک ځي او په هغه اړخ باندې خلک راځي او منځ کې نرۍ کوڅه ده هغه په دوه حصو کې تقسیم ده هغه د ویلچیر دپاره ده هغې د ویلچیر والا خلک ځي راځي نو سعی د شروع د سعی په دوران کې د طلوع رفتار نه به ډېر په قلا راځي او نه به ډېرې زیاتې منډې وایي د هر حاجي د طلوع راتلو چې کوم خپل طبعي رفتار دی په دې رفتار کې به رواني او دغه تلل دا اسې تلل نه دي دا اسې ګرځېدل نه دي دا ورزش نه دی بلکې دا د حج یا د عمرې یو اهم عبادت کې ته لګیایي نو په خشوع سره په خضوع سره په عاجزۍ سره او الله طرف ته په توجه سره ما رواني صفا نه چې ځي طرف ته نو منځ کې یو ځای راځي د نښې دپاره د سعودي حکومت بره په چت کې شین رال لګولې دي او دې اړخ ته شین را دي هغه اړخ ته شین را نو د صفا نه چې مروه ته راځي او څنګه دا شین رال شروع کېږي نو قدمونه به تیز کړي دا رمل نه دی بعضې خلک د رمل په شان پهلواني شروع کړي نه هسې به قدمونه څه کړي تیز کړي د منډې شکل به جوړ کړي هغه ځای پورې چې کوم ځای کې شین رال ختم شي بیا به خپل طبعي رفتار شروع کړي واپسې کې چې راځي بیا به دا چلو کړي د یو شین راډ نه د بل شین راډه پورې منډه وال دا د نارینهو دپاره ده زنانه به په خپل طبعي رفتار سره ځي